علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. چاله چې الله طاقت د مال ورکړی دی او د صاحب نصاب دی او د قربانی کولی شي او بیا هم د قربانی ونه کړه نو نبی علیہ السلام وایي زمونږ عیدګاه ته د مونځ نه راځي. اوس د پیغمبر علیه السلام دا دومره سخت وعید د اختر د مونځ نه منې کول د عیدګاه نه منې کول دا دلیل د دې خبرې د زمونږ امام صاحب وایي چې دا قربانی واجب ده. اوس قربانی خو واجب ده خو په چا باندې ده هغه فضیلتونه بیا ته انشاءالله بیا ووامه چې قربانی بندو کې نه الله په ولې څه ورکوي. واجب ده نو په چا باندې ده نو د قربانی د وجوب دپاره څلور شرایط دي. د قربانی د وجوب دپاره څلور شرایط دي چې دا څلور شرطونه په چا کې موجود شو نو په د باندې قربانی واجب شوه. لومبې په هغه شروطو کې کوم شرط دی نغه مسلمانېدل دي چې یو سړی مسلمان دی نو دې نه پته ولګېده چې په کافر باندې قربانی نشته دی. د لومبې شرط د هغې دپاره څه شی دی اسلام دی. لومبې شرط د هغې دپاره د قربانی د لزوم دپاره اسلام دی. دویم نمبر شرط د هغې دپاره چې کوم دی نو ازادي ده یعنی چې یو سړی غلام دی نو په غلام باندې قربانی نشته دی. او دریم شرط ولا دا دی چې په ایامو د قربانی کې دا سړی مقیم وي مسافر نه وي. مسافر دی ته وایي چې یو سړی د اختر په دغه ورځو کې د کلي نه ووتېده او چې کوم ځای ته ځي هغه ځای کې د 15 ورځو نیت هم نه دی کړی د تېرولو د دې نه کمه اراده یې ده او چې هلته کېده نو د خپل کور نه او باندې 77 کیلومیټر لرې تللی نو دې ته شرعا مسافر وایي. نو چې دی په دغه ورځو کې او څلورم شرط ولا دا دی چې دی په دغه ایامو د قربانی کې د نصاب مالک وي پیسې ورسره وي. نو الحمدلله دا لومړني درې شرطونه خو عام طور موږ کې وي مسلمانان ټول یو الحمدلله آزاد ټول یو او ورسره چې کوم دی نو مقیم اکثر زموږ ملګري دي چې مسافر څوک خو صرف پاتې شو دغه څلورم نمبر شرط چې دی صاحب نصاب وي نو دی به قرباني کوي. نو ګوره دلته به یو خبر یاد لرو د زکات دپاره درې نصاب دي پیسې دي مال تجارت او دارنګې چې کوم دی سره زر او سپین زر او د قربانی دپاره سره زر سپین زر تجارت والا مال خام مال ورته وایي پیسې او ورسره چې کوم دی نو د ضرورت نه علاوه اشیا چې یو سړي سره دی نو په ده باندې قرباني لازم کیږي. دویمه دا ده چې د زکات دپاره مال تا سر دومره وي چې تا باندې یو کال تیر شي او د قربانی دپاره پکې کال تیرول شرط نه دی. یو سړي سره د لوی اختر په شپه باندې ماښام هم پیسې رالی د لوی اختر په سار باندې هم پیسې رالی د صاحب نصاب وګرځېده په ده باندې قرباني لازم شوه. نو د دې د وجې نه د قربانی د پیسو دپاره دا شرط هم نشته چې په ده باندې د کال تیر شوی او دا شرط ولم نشته دی چې دا دی چې کوم دی مثال صرف سره زر او یا سپین زري نه. ګورئ زموږ په دې کورونو کې زنانه چې ودیږي نو موږ وله بله سامانونه وکړو نو په هغې کې د 15,000 د 1,000 یو سیټ د لوښو وکړی شي دا ډینر سیټ دی دا چې کوم دی نو کچن سیټ دی دا پلانکې دی او بیا هغه جینۍ هغه کور چې راړي نه هغه لګي نه ولې اوس زنانه چې کوم دی نه هم لوښي نشي وینځلی به څوک وینځي نو بیا دقه شانتیا په شوکیسونو کې المارو کې چجو باندې پراتی بله بسترې وله خلکو کې دو بسترې په کور کې لګي د وله شپږاته کړي کمبلې ولې کړي ولې هلته هغوی ته زور ښیي خپل که نه چې موږ دوره مالداره یو موږ دله دوره کار وکړو نو هغه زور خو ته ښیي خو سبا له غریب د دې نه خبر نی چې زما د لور خور په دغه کور کې دا سامان به پروت وي په کال کې به یو ورځ هم استعمال نشي دا به د ضرورت نه سیوا حسابېږي او کوم شی چې د ضرورت نه سیوا دی دا به قیمت کولی شي او دا به باقاعده د قربانۍ په نصاب کې را دننه کولی شي. نو د دې د وجې نه چا سره به ګوره څه سره زر وي څه به سپین زر وي څه به مال وي خو د ضرورت نه علاوه اشیا د ضرورت نه علاوه څه ته وایي یو داسې لوښی داسې بړستن داسې کپړه چې کال تیر شو کال راغی دا چا استعمال نه کړه لکه مونږ په دې صندوقونو کې 50-60 جوړې بسترې پرتې که نه او زنانه څه وایي وایي دا مې ښې بدیله ایښي دي دا غم خادهیله پرتې دي نو دغې ورځې له یې خو ایښي خو لیکن یاد لرئ ګوره دا د ضرورت نه علاوه دي کله کله لس کاله کې هم غم خادي رانشي لس کاله کې هم چې کوم دی په چا باندې سره نشي نه ورسره اسې پراتی نو دا د ضرورت نه علاوه حسابېږي
پوهیږي که نه نو دا به باقاعده چې کوم دی نو په دې کې بیا حسابېږي دغه شان دی دا څیزونه چې د هغې نه بغیر ژوند تېرېږي لکه چا په کور کې هسې بېسه کمپیوټر ایښی دی او خو داسې دی چا پې کار کوي دفتري کار نه هسې ایښی دی دا د ضرورت نه علاوه ټي وی دی دا د ضرورت نه علاوه موبایل زه په ضرورت کې راځي دارنګې موټرسایکل دی سایکل دی دا په ضرورت کې راځي وسله ده دا په ضرورت کې راځي واشنګ مشین دی فرج دی دا ضرورت کې راځي خو لیکن د دې نه علاوه هغه څیزونه چې په کور کې پراته دي کال تیر شو کال راغی چا استعمال قدرې نه کړل نو دا د ضرورت نه فاضل دي دا به هم باقاعده حسابولی شي نو چې کله داسې مالو سره زر سپین زر پیسې او یا چې کوم دی نو مثال کې طور پر په کور کې داسې اشیاو چې هغه د ضرورت نه علاوه او دا راجمع کړی شو د یو کسو ده د یو کس او هغې نصاب 52 تولې چندی ته ورسېدو یعنی نن د هغې نه جوړېږي 1,86,000 روپۍ نن یو سړي سره 1,86,000 روپۍ پرتی دي یا د دې معتار کالی دی یا د دې مقدار چې کوم دی نو مثال د کور د ضرورت نه علاوه اشیا دي او هغه جمع شو او دوره قیمت ترې نه جوړېدو 1,86,000 روپۍ 14,000 کم 2 لکه روپۍ نو په دې ښځه او په دې سړي باندې باقاعده قرباني ده په دې سړي او ښځه باندې قرباني ده خو بله دا مسله لږه وپېژنئ زمونږ په کورونو کې قربانۍ کېږي خدا پته چاته نی چې دا د پلار ده که د مور ده که د ښځې ده کله کله خاون غریب وي ښځه مالداري قرباني کېږي خو تعین نه شوی چې دا د کاکا قرباني ده او که نه دا د مور قرباني ده کله کله زامن په شریکه باندې ولګي بس پیسې راجمع کړي پلانکي 10,000 ته راولېږه 8,000 به زه کړم 6,000 ته که چې یو قرباني وکړو که نه اختر راغی خو دا پته ورته نه چې دا قرباني باباله شوه که دا بیبیله شوه که دا د دې هلک ده نو د دې خبرو تعین پکې لازم دی چې په چا واجب ته نه به اول ځان لګوي بعضې وخت موږ د څوک وایي که نه یاره جي که زه د مور له او پلار له قرباني څنګه به نو که په تا واجب اول به ځان لګې په تا ذمه ده او د مور پلار دپاره د مستحب ده که دې وکړه الله بدل اجر درکړي نو د دې د وجې نه تعین د دې کول چې صاحب نصاب څوک دی ښځه ده خاوند دی پلار دی که زوی دی لور دی اګینګور ده نو هغه پیژندل او د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا د قربانۍ هغه ترتیب جوړول انشاءالله مزید مسایل به بیا مخکې بیانو که خیرې دعا وکړئ چې الله زمونږ ستاسو ټول نه رضا شي الله دې زمونږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي الله دې موږ صحیح په دین باندې روان کړي الله چې څنګه غواړي الله دې موږ نه اکه شان د دین خدمت او کار والي الله تعالی دا ښکلې ورځې را روانې دي د حج دي د قربانۍ دي الله ټولو ته پکې د خپل قربت دپاره د ښکلې نیکو اعمالو توفیق ورکړي الله بیمارانو له شفا ورکړي الله ټولو مردګانو ته بخښنه وکړي الله موږ د څومره خلکو د دعاګانو ویلې دي الله ټول له شفا ورکړي یو ملګری دی د خپې د ملا اپریشن یې کړی دی الله دې وله کامیاب کړي الله دې وله صحت ورکړي ټولو بیمارانو له دې الله ښه شفا ورکړي الله دې وله ښه صحتونه ورکړي الله دې ټولو له کورونو کې اخمال کې رزق کې برکت واچوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب